بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل قولهم شر أهر ذا ناب لتخصصه بما يتخصص به الفاعل لشبهه به، إذ يستعمل في موضع ما أهر ذا ناب إلا شر، وما يتخصص به الفاعل قبل ذكره هو صحة كونه محكوما عليه بما اسند الیه. تاسو لږ بر وګورئ، مولوي صاحب موږ مبتدا تعریف کړو او بهم د مبتدا قسم ثانی تعریف کړو او بهم د خبر تعریف کړو، د درې مرفوعاتو او بهم ویلیو د دې په مجموعي تور باندې لس قواعد ذکر کیږي. په هغه قاعدو کې اوله قاعده دا وه چې اصل او راجح او ما ينبغي دا ده چې مبتدا دې مقدمه خبر به مؤخر وي. دویمه قاعده دا وه چې اصل او ما ينبغي دا ده چې مبتدا دې معرفه وي، علامه جمعي ویلیو. ها کله کله مبتدا نکره هم واقع کېدی شي، خو خالصه نکره نه، بلکې په دې شرط باندې چې د تخصیص د یو وجه نه دغه نکره خاص، د تخصیص په یو وجه سره دغه نکره خاص شوي، اله تخصیص یې شوی. او به موږ ویلو نکره چې خاصه کېږي نو د هغې لپاره شپږ صورتونه دي. تخصیص تعریف هم کړی او قلت د شرکاو ته ویلی کېږي. نو په هغې کې اول صورت هم پرون ویلو چې نکره وي، تخصیص په صفت سره شوی، مبتدا واقع کېدل به صحیح وي. لکه ولا عبد مؤمن، موږ ویلو ولا عبد که مخکې لس غلامانو مطلقا، پنځه کافر پنځه مسلمان، نو مؤمنون سره تخصیص وشلو ځکه قلت د شرکاو رالی، پنځو ته یې راکوز کړ. او به دویم صورت ارجل فی الدار ام امرأة، دلته ارجل نکره ده او خبر مبتدا واقع شوی ده، دلته هم تخصیص شوی، هغه په ذهن د متکلم کې دی چې بی رجل او امرأه کې یو چې دی هغه په کور کې دی، دومره راته معلوم دی چې کور کې به د دواړو کې یو شته. نو په ذهن د متکلم کې تخصیص رالی، د دې نه چې یو هم دی نه یا د دواړه یي، چا ته تخصیص رالی چې دواړو کې یو دی، نو څه نه څه علم شته که نه، اگر که د تعین نشته دی، خو د وجود فدار یو په کور کې د دې علم شته دی، نو د دې تخصیص رالی د وجود د عدم وجود فدار نه، دا تخصیص کافي و. او به دریم مثال ذکر کړو وما احد خیر منک، کله چې نکره تحت النفي واقع شي، سیاق د نفي کې، نو دلته هم تخصیص کېږي، قلت د شرکاو رفع د ابهام کېږي. د هغې طریقه څه وه؟ موږ اوایي اسانه طریقه ویلې وه. وما احد دا صیغه د عام ده، ځکه کله چې نکره تحت النفي واقع شي صیغه د عام جوړېږي. نو مخکې به کې د خاص کوم چې اصول فقه والا خاص دی د هغې او د عام دواړو احتمالو، او کله چې وما احدن شو نو اوس پکې صرف د عام احتمال شو، نه قلت د شرکاو رالی که نه خاص یې بار کو. کتاب والا په دې طرز ویلې وه چې وما احدن کې دلته احدن نکره تحت النفي واقع د عام دی، او عام کې شمول وي، شمول جمله افرادو ته. نو یو فرد پکې فرد معین چی نا خو به معرفه وي او هغه فرد حقیقي وي، او جمله افراد چی هغه فرد حکمی وي. نو په عام کې جمله افراد هغه مراد وي. نو تخصیص څنګه وشو؟ تخصیص دا وشو چې دا ډیر افراد چې دی هغې کې تعدد راتللو، او جمله افراد فرد حکمي دی هغې کې تعدد نه راځي. نو ګوره مخکې احتمالات پکې دریو، فرد حقیقي، فرد حکمی او تعدد. وما احدون چې ویلو دې سره ته دوه بار کړه، فرد حقیقي هم بار شو او دغه شان تعدد هم بار شو، صرف څوک پاتې شو؟ فرد حکمی.
نو په دې طریقه به کې تخصیص پیدا شو په خبره پوهیږو نوی سبق لراشي ومثل قولهم او بمثل لقول دا رب شر احر ذناب ملیس عبدالتا شر نکره د مبتدا واقع شوی ده د احر ذنابین د پاره نو تاویلیو نکره مبتدا نه واقع کیږي مگر حاله چې کله تخصیص وشي دلته تخصیص څنګه شوی نو خو په توجه سره کینی چې بس په ورزوخه نو اوره وې دلته د نکری د شرن تخصیص شوی په هغه طریقه باندې په کومه طریقه چې د فاعل تخصیص کیږي کوم رسیدلې بس دغه ګوټه کوي دلته د شرن د کومه نکره چې را د دې تخصیص شوی په هغه طریقه باندې په کومه طریقه چې تخصیص د چا کیږي د فاعل کیږي دومره پورې ورسېدلې خجی تخصیص د فاعل په کومه طریقه کیږي هغه راته وایا د تخصیص د فاعل په دې طریقه کیږي کله چې فاعل نوی ذکر دا بهم تخصیص فایده کوي څنګه داسې چې وای ز صلاحیت لرمه چې دا کم فعل لدر بر محکوم علیه جوړ شم او د دې ماته اسناد وشي تخصیص د فاعل معنی پوه نه شولې به وره تخصیص د فاعل څنګه کیږي کله چې ذکر د فاعل نه شوی لکه ته وې قام رجلون دې کنه ته صرف څه وې قام ذکر د فاعل نه دی شوی نه دلته تخصیص د فاعل وشو څنګه وشو بې د دې نه پس چې څوک هم ذکر کیږي د قامنا ابداسي څوک وی چې کې به صلاحیت د دې خبرې چې محکوم علیه مسند الیه جوړ شي د چا د پاره دغه قامه د پاره هر څوک نه هغه څوک چې کې دا صلاحیت وي نو دوه شي نشو یو هغه څوک چې د قامه د فاعل جوړېدلو صلاحیت پکې وي یو هغه چې پکې نه دوه شو نه د قامه نه پس باغ ذکر کیږي چې هغه کې د فاعل جوړېدو صلاحیت وي یو اعتبار کو کنه کو دغه د قلت د شرکاو شو په دې طریقه تخصیص شو یو پیره به ما د ځلک شان مشکل له شر احر ذنابن کې شر نکره ده مبتدا واقع شوی تاویل نکره بالا مبتدا واقع کیږي چې تخصیصي وشي دلته څنګه تخصیص شوی نه جواب دلته تخصیص هغه شان شوی څنګه چې تخصیص د فاعل کیږي خبر دې پوه شو تخصیص د فاعل په شان شوی اوسره ته دا وایا د فاعل تخصیص څنګه کیږي وایي جی کله چې عدم ذکر د فاعل وی فاعل لا نه ذکر شوی نه دا تخصیص پیدا کوي د څنګه پیدا کوي د چانه پیدا کوي هغه داسې طریقې دارا چې کله فعل ذکر شي نو د دینه پس به هغه څوک ذکر کوي چې هغه کې د فاعل جوړېدو صلاحیت وي هغه څوک به ذکر کوي چې هغه موصوف وي په دې باندې چې موصوف وي په دې باندې چې دا فعل دغه صفت او مسند جوړ شي او هغه مسند الیه جوړ شي هر څوک نه ور دوه یو کې صلاحیت او بلکې نو نو دکې شرون کې تخصیص شوی په شان د تخصیص د فاعل او فاعل تخصیص په عدم ذکر کې کله فایده کوي کله چې فاعل داسې څوک وي چې هغه کې صلاحیت وي چې د مخکې فعل لپاره مسند الیه جوړ شي او هغې اسناد ورته وشي محکوم علیه جوړ شي او هغه ورته اسناد وشي نو په دغه طریقه باندې دلته په شرون کې تخصیص شوی دی څنګه شوی دی راځي هل به کو اول بدلک شنو وایو ها مونږ خو دوه خبرې وکړلې چې شرون کې تخصیص شوی په شان د فاعل به فاعل کې څنګه تخصیص کیږي هغه ویل او شرون کې څنګه شو غره وای کنه لک صبر وکړئ هو ته وګوره شر احر ذناب وی دلته تخصیص شوی دی لتخصصه ځکه دا شر خاص ته بما خاص شوی دی بما باغ چا باندې يتخصص به الفاعل چا باندې چې فاعل خاص کیږي باغ طریقه دی کې تخصیص شوی په کومه طریقه چې فاعل کې تخصیص کیږي دا یو خبره وا په دې پوه شو فاعل کې څنګه تخصیص کیږي هغه څه بل هغه ویلي وکنه عبارت کې رسره روانه ده دلته لګي اعتراضونه جوابونه کوورته وګورئ لتخصصه ذکر شر تخصیص شوی بما باغ طریقه يتخصص به الفاعل په کومه طریقه چې تخصیص کیږي د فاعل
بما پاغ شی باندې چې تخصیص کیدو به پاغه سره د فاعل الکه سوال د فاعل چې په کومه طریقه تخصیص کېدلو د شرونم په ماغه طریقه کیږي یار ولی کیږي د دې دلیل پکار دی شرون تخصیص د فاعل په طریقه ولی کیږي به د فاعل طریقه سره هغه څه بګورو خو ولی کیږي وای لشبهه وای ځکه دلته دا شرون چې دا مشابه دی به د فاعل سره الکه څنګه ور سره مشابه دی ارزه خو پوه نه شوم شرون مبتدا ده فاعل دوړو منځ کې مشابهت څه دی پوهیږئ وای پسې اذ يستعمل في موضع ما احر ذناب الا شر برګوري بر مشابهت داسې دی ګوره دا شر احر ذناب چې د جمله اسمیه ده دا په ځای د جملې فعلیه راځي جمله فعلیه څوک ده ما احر ذناب الا شر ما احر ذناب الا شر وذا جمله فعلیه ده کنه او الا شر یا فاعل دی او یا بدل د فاعل نه دی ما احرک که فاعل ضمیر شنو الا شر بدل لی او که بدل نه وایو نو بس دی کی ما احر ذناب الا شر فاعل لی نو شر احر ذناب کی شر فی الحال فاعل خو نه دی خو دا جمله اسمیه چې دا بزید دی جمله ده چې ما احر ذناب الا شر اول د شر څو فاعل پوه شولې کنه پی نو شر احر ذناب داغه بزیراله کم کی چې شر فاعل نو فاعل پشان شو کنه مشابه شو سره پوه نه شولې پی ځکه د فاعل والا معنی ور کوي ما احر ذناب الا شر کې د تخصیص والا معنی وا تخصیص کنه ما او الا شر شي تخصیص پیدا کوي وجه حصر چې پیدا کوي دا سبش دا کې ویلي د رسول بلاغه کې حصر څلور صيغه څلور طریقو سره سر کیږي یو ما او الا دا نو الت تخصيص ما احر ذناب الا شر کی كما معنى واق معنى شر احر ذناب ورکی نو دلته شر مبتدا ده خو مشابهتي هم هغه فاعل سره د کما احر ذناب الا شر ولا ده ځکه هغه معنی ورکی مشابه شو کنه وس په دې سوال وکړه چې بھائی ما احر ذناب الا شر کی خو تخصیص ذکر حصر چې کلمه د حصر پکې ده کنه ما او الا نو شر احر ذناب کی کلمه د حصر شته نو څنګه ته دا جمله دغه بځای راوړي او وای چې دا فاعل او هغه بشان شو نو پیږي نو نور خبر واضحي کی غوښ شي ورته نه جواب داري وای دا شر احر ذناب نسل کې احر شر ذناب احر فعل ضمیر پکې دی هغه مبدل منه او شر داغه نه بدل لې او قانون دار چې بدل به حکم ده مبدل منه کی وی نو مبدل منه فاعل دا شر بدل لدا په حکم د چا کې شو فاعل کې شو حکم د چا کې به دا شر په حکم د فاعل کې او فاعل له فعل نه رستوي او را مخ کې کو شر احر نو التقديم مع حق والتاخير يفيد الحصر کني په دې طریقه به دې کې محصر پیدا شو نو اوس د فاعل سره که سبا مشابه هم شو ځکه د فاعل بدلو فاعل سره مشابه ولی شو فاعل بدل او بدل شي چې په حکم د مبدل منه کینو او تخصیص څنګه پیدا شو په طریقه پوه شولې بهرحال داوا چې بشر کی تخصیص پشان د فاعل له اعتراض دا خو څه فاعل نه دی څنګه به کې تخصیص پشان د فاعل له وای د فاعل سره مشابهت دی الکه څنګه مشابهت دی وای شر احر ذناب جمله دما احر ذناب الا شر بزیدا دا جمله اسمیه به جمله فعلیه بزیر راغلی ده پوهیږئ پی وای داغه بزې څنګه راتلی شي الته خو کلمات د حصر شته دي کې هونشته وای دلته دي کنه اصل کې څنګه احر شر ذناب شر بدل له د فاعل او بدل د شی چې په حکم د مبدل منه کې وي په حکم د شی کې نه دا په حکم د فاعل کې دی فاعل له فعل نه رستوي او را مخ کې کو نو التقدیم مع حق او التاخير بوجب کې سره له پوه شولې به د ما او د الا بشان بده کې مقصر را لګه نو مشابهت رچا سره پیدا شو فاعل سره وګورئ وتا لتخصصه
ذکر شر خاص ته بما باغ سبانی خاص شوی چې خاص کیږي باغی سره فاعل الکم فاعل خو نه ده کنه ویل شبیه به وی ذکر دی مشابهت د فاعل سره څنګه اذ یستعمل فی موضع وی ذکر استعمالی کی پزید دی ترکیب کی چې ما احر ذناب الا شر او دی د دې په ځای کې څنګه استعمالي کې قسمه ټوله وکړه کله اوس راته دا وایا دا دې معنی خو پوه شو چې بده کې تخصیص راغلی په شان د تخصیص د فاعل اوس فاعل کې تخصیص څنګه راځي هغه راته وایا هغه مې ویلو چې کله فاعل لا نه وی ذکر او فعل ذکر شي به هم تخصیص پیدا کوي د څه خبرې دې خبرې چې هر هغه څوک چې هغه کې صلاحیت د فاعل جوړې دی وي د محکوم علیه د مسند الیه او دا فعل او د مسند کیږي دینه بس واقع ذکر کیږي خاص عقب ذکر کیږي خاص تخصیص را لکرانه له وګوره وما يتخصص به او هغه طریقه چې تخصیص کیږي باغ سره د فاعل قبل ذکره د فاعل د ذکر نه مخکې د فاعل تخصیص کیږي هو صحه كونه هغه دادا چې صحیح به وي کېدل دغه اسم محکوم علیه به جوړیږي دې کې برا صلاحیت وي بما دا غفل لپاره وسند الیه د کوم شدت اسناد کیږي دا غیر لپاره باندې کې صلاحیت وي چې دای محکوم علیه او فاعل او مسند الیه جوړ شي پوه شو لیکنه به فانك اذا قلت غورا تشوي قام دی ویلو اوس دوه احتمال دي هر څوک راوړل شي یو فاعل جوړل دویم هغه څوک چې هغه د قیام صفت وي هغه راوړل شي نو دوه احتمالو نو چې قام ذکر شو لا فاعل نه دی راغلی د ذکر نه مخکې تخصیص پیدا کو څه مطلب به هر څوک دلته ناراضي خاص هغه څوک برازي شي چې د قیام والا صفت وي هغه څوک چې قیام ورته مسند کېدی شي او هغه لپاره محکوم علیه مسند الیه واقع کیږي نو تخصیص را لیکرانه له پرشته او تخصیص راځي چې غب نه لګي لکه بس موږ په دې مجموعه کسانو کې د شل دیش کسان چی دې کې زه مده سڅنم دي نو مې ناخله بس بهر د سی مقام پاتېدل یو کس پکې پاتېدل فقط یو او به بسرس رجل نو قام دې چې لا رجل ما نو ویل کنه ام دغه رجل تخصیص پیدا کړو ولی کړو نور چا کې د صفت د قیام نو هغه څوک یادوم او دې بس هغه څوک ذکر کوم چې کې د صفت موجود دی چې د قیام هغه ته مسند کېدل شي او د غیر لپاره هغه مسند الیه جوړېدل شي خلم دې کنه دي نور تخپل بار شو لکه رجل غټولو کنه خو چې قامه مې ویل وس معلومیږي هر رجل نه یادي هغه یادي چې کوم پرشته ولاړ دي تخصیص شو کنه شو وګورئ کما دي فإنك إذا قلت قام علم منه د دینه معلومه شوله چې انما يذكر بعده هغه چې هغه ذکر کیږي د دینه پس يصح ان يحكم عليه ابا څوک چې صحیح کیږي به چې باغی حکم ولګي مسند الیه او محکوم علیه جوړ شي هغه د چا حکم به ولګي بالقيام د قیام او دا ته مسند شي او دا صفت شي فاذا قلت لك تو چې رجل لبسي نو دا اوس خالص نکره رجل نه دی ګوره چرچا ته شامل دی سوچم شته په خبرم زین خلاصيږي هر رجل نه یادي چې کلاس کې کوم ولال دقه یادي نو خاص نشو قلت د شرکا وراله فهو في قوه رجل دا رجل چې ته دا مطلق رجل نه دی دا ترکیب چې قام رجل دی ویلو دا رجل په قوت دا رجل کې دی موصوف بصحه الحكم چې هغه موصوف دی په صفت د حکم علیه پاغه چې پاغه باندې حکم ولګي د چا بالقيام او دای صفت جوړ کی هر سړی نه دی نو تخصیص را لیکرانه له مطلق رجل نشو هغه رجل شو چې هغه کې صفت موجود دی نه بش زنابین کې وسرته پټ کدل ته څنګه چل شوی پټ کول پکار دي کنه دي نه متوجه شي شر احر زنابین ما تاسو ته ویل سر کې څنګه شر نه احر شر زنابین دا شرون چې دی دا بدل د فاعل نه دا څه ده کنه او بدل په حکم د مبدل منه کی هغه ضمیر په حکم کې شو یعنی دا د فاعل په حکم کې شو او د فاعل حکم دار چې کله هر ویلو نو دې بس څوک ذکر کیږي هغه ګوره عام نه دی چرته هر چاته دي شاملي پیږي کنه پیږي په عام نه ذکر کوي چې هر غبل نه هغه څوک به ذکر کیږي
بلکې داسې وایا احر شر ذناب دی نو احر چې ویلو اوس دا شر نکره ده خو د احر نه پس چې کوم شر ذکر کیږي دا عام شر نه دی هر یو شر بلکې هغه شر دی د کم چې محکومون علیه مسند الیه د احر جوړیږي هغه یادو تخصیص را لکرانه له شر څو عامو او کنو دا خالصه نکره ده دلته تخصیص څنګه شو بای ما ویل شر احر ذناب نسل کې څنګه احر شر بدلو او بدل حکم د چای مبدل منه د فاعل نه بدل نو دا حکم د فاعل کې شو ا د فاعل حکم دار چې کله فعل ذکر شي احر دینه بس کتم څوک فاعل راوړي نکره هغه به مطلق نکره خاص خالصه نکره نه بلکې خاصه نکره خاصه یعنی مټاقه نکره نه ښه بلکې تخصیص پکې شوی هغه نکره څه مطلب مطلق شر نه هغه شر چې هغه فاعل جوړیږي د احر د پارغه نو خاص نشو دومره تخصیص کافی دی د مبتدا جوړېدو لپاره ګورئ ته الله که بار بار ویل پوه شوی کنه واعلم ان المهر لک بر وګورئ دې ترکیب ترجمه وکړه نو خوا کنه پیږي پی شر د احر ذنابن چې غپی د داړو والا یعنی سپی غپی څه شر دی چې سپی غپی خلک وایي سپی غاپي څه شر مرشته کا وعلم سره علامه جمی پورا بیان کین وخت شوی دا د سپی غپا چې دا کنه دا بدو قسمه یو معتاد غپا عام طور چې سپی څنګه غاپي مقشن غاپي او یو غیر معتاد غپای چې هغه عام طور کم غپای غي بشان نه کله کله سپی بدل غاپي خلک وایي څه چلله لا پکې خلک بدپالینی سي څوک مړی کیږي او څوک څوی دا سیده کنه دا نو په څو قسمه غپا شو به چې کومه معتاد غپا د عام طور چې کومه غپا یا بدو قسمه یو د شری بل خیری چې دشمن را لغه بس غاپي عام غپا ده دا د شر غپا ده او که چې ته محبوب را روان دی پټ شپې دوته د کړه شپې بزان را ورسه دی وخت کې ملمد را روان دی دا مې څنګه بولګو یار ملمد را روان دی ورته خوشاله مناسب دی نو دلته سپې چې غاپي د غپا د خیر غپا ده نو معتاد غپا په څو قسمه شو دوا نو په دې کې خو تخصیص کې صحیح دی الکه شر احر ذنابن شر دې چې غپي سپیلره خیر نه یادوما نو تخصیص شو کنه شو معتاد غپا چې بس په معنی کوي دوا خیر شر زیادوما شر خیر اعتبار شو قلت د شرکاو شو تخصیص را لیکنه نه پوه شو به او کومه غپا چې غیر معتاد ده اخو صرف شری هغه کې وو تخصیص څنګه ته هونه کیږي چې خیر نه شر بیا خو صرف شری عام سولې چې وي خلک وي سولې وي هغه سره بچکه وي چې حالت وو ته صفت رو باسو شر چې سپیغه پي شر عظیم دا و سره باسو لوی شر دی چې سپیغه پي نو عظیم صفت د صفت سره د نکري تخصیص کیږي ول عبد مؤمن کم چې ویلی و پوه شي به وګورئ وعلم پوه شه ان المهر للكلب غبون کې سپیلرا من نباح المعتاد پاغه आवाज معتاد باندې نباح د سپی आवाज غپون کې سپیلرا بن نباح المعتاد پاغه معتاد आवाज باندې قد يكون خيرا کله خیر وی کما اذا كان د ال چې کله وی دغه مجيء حبيب دی او محبوب راتک مثلا نوایما وقد يكون شرا کله شر وی کما اذا كان کله چې وی دغه غپا پراتک د دشمن باندې والمهر له او غپون کې له سپلرا بن نباح غیر معتاد باغ आवाज غیر معتاد بني سلی چوي یتشاءم به اگر صرف شروي باغ سره خلق بد پالي نسی اگر که اسلام کې بد پالي نشتا نیک پالي شته بد پالي نشتا فيكون شرا لا خيرا او صرف شروي خیر نه نال تب تخصیص څنګه فعل الاولين كولغ پامراد شي معتادا يصح القصر التا تخصیص کول قصر کول سیدی بالنسبه الى الخير چې خیر ته واړی چلکا دغه په د شر د خیر نه قلت د شرکا وراله خیر بار کو
فمعناه شر لا خیر شر د خیر نه دی چې غپي سپیلرا او دوی سره بچکه لا يصح والتقصر او تخصیص نه صحیح کیږي فيقدر وصفا التبب کې وصف مقدر غنو حتى يصح القصر تر دې چې قصر صحیح شي تخصیص صحیح شي فيكون المعنى بداشي شر عظيم لا حقير شر عظیم یا دوما شر دو قسمه دو افراد عظیم حقیر ز عظیم یا دوم حقیر بار شو قلت د شرکا شو کنه شو عرف دی ابهام وشول دواړه نه یادو دواړو کې کوم یو یاد یاد خو مفهوم ده مړ عظیم یادوما رفع دی ابهام وشو دغه تخصیص ویل کیږي کنه احرذ وهذا مثل الکدا شر احرذ ناب خلق کمزه کې استعمالي دا خو ضرب المثل له وای دا شکل یو قوي سړی په یو کار کې عجز راشي به خلق وي شر احرذ ناب شر دې چلک سپي وغپولو نو قوي سړی دی وجز شو وګورئ وهذا شو مثلا دا یو ضرب المثل له یضرب لرجل چې والکیږي معنی استعمالي کې دا غسری د بارا چې قوي وي ادرک ول عجز فی حادثه او په یو واقع کې عجز راگیر کی یعنی عجز شي پوه شولې په ومثل قولک فی الدار رجل لتخصص بتقدیم الخبر تاسو ګورئ فی الدار رجل پنځم نمبر فی الدار رجل کې رجل نکره ده مبتدا واقع شوی ده دا حسین ده نو جواب داري تخصیص شوی کنه مبتدا واقع شوی څنګه شوی دی بای منګ ویل دي التقديم مع حق والتاخير یا التاخير مع حق والتقديم يفيد الحصر حصر پیدا ورکی کني ورکی او د تخصیص پیدا ورکی دلته ورکړی ده اوی بل طریقې وره ما غشان نظر فایل والا بشان فد داری چی ویلو دی بس چې څوک ذکر کوي یا به مطلق سړی نه وي توجه مطلق سړی باندې هغه څوک وي چې هغه موصوف په استقرار د دار باندې هغه څوک چې دار کې دی ها مطلق رجل نه نو خاص شو کنه شو مثلا لس کسان دي یو په کور کې نور بار دي نو فد داری چی ویلو دی بس هغه څوک ذکر کیږي چې هغه په دار کې دی استقرار په دار کې نیولې هغه یادومه نه اعتبار کړی یو پاتې شو نو دا تخصیص شو کنه شو دغه طریقه وشو کار لتخصصه ویدل تخصیص د رجل شوی دی به تقدیم الخبري هغه دا چې خبر به مقدم شوی دی لانه اذا قيل ځکه کله چې ویلې شي فی الدار وس چې کما نه کړه راځي ابا مټا کنه کړه نه یکه به تخصیص فی فی الدار چې ویلو علما نو معلومه شوله انما یذکر بعد هغه څوک چې دینه پس ذکر کیږي موصوف هغه به موصوف فی بصحت استقراره پس ایتوب د چې هغه به استقرار پس صحت د دې خبرې چې هغه به استقرار نیولې بدار کې نوس دا استقرار فی الدار ور صفت شو په صفت سره تخصیص را لګن فهو في قوه التخصيص تخصص بالصفه وای کنه دا په قوت د چا کې شو لکه تخصیص شي په صفت سره راغلی پوه شلې به څو شو پنځه شپږم ومثل قولك سلام عليك وليس بسلام مبتدا ده نکره واقع شوی نو دا حسین ده نو جواب دار ادم سید خالص نکره خو نه د مټا قبل کې تخصیص شوی کنه څنګه شوی توجه جی دکی سلام علیک چې متکلم وینو مطلق سلام نه وای خپل سلام وای زما سلام پتا مطلق سلام ټول سلامونو تامو مثلا سلامونو سلام علیک کی مطلق سلام نه زما سلام تخصیص دا شرکا قلت د شرکاو په کراله کرانه له عرف دی ابهام په کراله کنه د چا سلام به سره خپل سلام اچي او سوال دار چې سلام علیک کی د متکلم سلام ته یاد دي څه دلیل دی کنه پوه نه شولې به ووري سلام علیک کی د سلام مبتدا نه کی تخصیص شوی څنګه دلته کی مطلق سلام علیک نه دی بلکې متکلم و ازما سلام علیک پتا دی دې څه دلیل دی چې د متکلم سلام دی په دې خو پوه شو کده سي بالکل تخصیص را لې به ورسېدلو خدا څنګه د وې دسي چې سلامون اصل کې جمله فعلیه و دا سلامن دی سلمتو سلامن علیکا به دا جمله فعلیه د دې کې حدوث وی مخکې نه ور پیدا شو ختم شو او سلام دعا د دعا کې استمرار پکاري همیشواله
نو د جملې فعلیه نه اسمیه جوړ کړه. سلمت حذف کړلو، سلامن مفعول مطلق هغه طرف ورکړل مبتدا چې جوړ کړل چې سم مبتدا یعنی جمله اسمیه جوړه شو استمرار پکې پیدا شي. نو لفظ کې خو جمله اسمیه جوړه شوله خو سلمت هغه معنا وسم پر موجوده رخص ما سلام تخصیص را لیکرانه له. نو سلمت په معنا د سلامي نه سلامون علیک په معنا د چا دی سلامي علیک زما سلام پتا به اعتراض الک سلامي کې خو معرفت شو لمنګ خبره بچا کې شروع ده. علامه جامی وای سلامي معنا سلام من قبلی زما له طرفه سلام. د تخصیص سره سره تعریف نه دی راغلی پته لګي پوه شو کنه به را قصه را پوری هم کنه ورسېدلې به ها وګورئ لتخصصي ويدل ترى سلامون چره ته تخصیص شوی بالنسبه للمتكلم متکلم ته نسبت والی هغه په اعتبار سره تخصیص شوی اذ اصل ذک اصلي سلمت سلامن دي عليك فحذف الفعل فعل حذف شلو وودل الى الرفع او به رفع التغيير وشو ميلان وشو لقصد الدوام ولي هلکه ولی سلامون وی چې دوام پیدا کی دعا ده کنه استمرار پیدا کی جمله اسمیه کی دوام او استمراری. فكأنه قال سلامي سلام سلمت معنا لا پرته ده کنه پرته ده هغه معنا په جمله اسمیه کې سلامي علیک جوړیږي هغه معنا د څه جوړیږي نو خاص سلام ده سلامي اعتراض شله کدا خو معرفه شو لکه سلامي مړه سلامي مطلب بدانه چې خزما سلام اے سلام من قبلی سلام هغه سلام چې زما له طرفه دی ګوره من قبلی صفت شو تخصیص را لیکرانه له. هذا هو المشهور فيما بين النحات دا څه چې موسی پوری ویل نحوینو ما بین کې مسله د قشان مشهوره ده چې مبتدا خالصه نکره و نه بواقع کی اسم چې خالصه نکره و مبتدا بنه واقع کیږي او د دې په دې شپږو وجوهاتو کې که په یو وجه سره تخصیص شو به مبتدا تو به صحیح وي دا مشهوره خبره وا پوه شولې پی علامه جامی انتهایی مزیدار خبره کوي دا خبره چې چا کړی اسی بکواسات کړي چې مبتدا خالصه نکره و به مبتدا توب نه دی سي یو که تخصیص شوی به صحیح دی خنو صحیح خبره څنګه دی صحیح خبره داسې ده ما تلک متوجه شي تخصیص شوی نه دی شوی داسې په ذل بکواسات کې او دا لوري توجیهات کې د سیو سلم تو او نکره کې شمول دی او دا لري را لپی وچو به مسله دا ده کنه کړه او دا مبتدا وا دا خبر حکم به صحیح لګیدل په دې ورکوله نکره دی وس مبتدا تو به صحیح دی او کدا خبر حکم په صحیح نه لګیدل یعنی فائدې نه ورکوله بس نه بس لکه رجلن قائم صلی ولا لیس فائدې نه ورکي او خزي او سړی دی چې څوک به ولاړی سړی کې خزه اوس کې رجلن قائم اوس فائدہ ورکي سړی ولاړ دی څه فائدې ورکړه کنه ما په مثال پوه نه شولې مطلق یو سړی وي رجلن جاءني د سی وای جاءني رجلن سړی رااله دا څه فائدہ ورکي به کوم سړی رااله دا ته څه مړه اسی غلخوري دلته مبتلا دي څوک واقع کړله چې دلته به خبر حکم لګیدل صحیح نه دي نو مبتلا ټیک نشوله او کده سی وای سړی بشک کړي چې سړی برازي کې خزه برازي ابه څه وای جاءني رجل اوس په الګه سړی را لې راځي بس منګه مرزو اسیم سړی منګه فیګه کنه پی اوس پیدا ور کوي کنه پته وګورئ. وقال بعض المحققين ويلدي منهم دغه کنه وقال بعض المحققين منهم ويلدي بعض محققين دغه جمهور نحوینونه څه ویلي مدار صحت الاخباري مدار د دې خبرې دارو مدار د دې خبرې چې خبر د صحیح شي نه کړتی د نکرین یعنی مبتدا د نکروي وای د دې مدار چې علی الفائده په فائدہ باندې مخاطب له فائدہ ورکی کني ورکی لا علی ما ذکروه نه پاغه قصو باندې چې کوم دیو ذکر کړه چی ذکر کړه من التخصيصات التي هغه تخصيصات يحتاج في توجيهاتها چې دغه په توجيهاتو کې احتیاج دی چاته احتیاجو الى التکلفات دغه تکلفات ته ځړشین کولو ته الرقیقه باریک باریک الواهیه فزل دغه ته بکی نفعل هذا کله چې خبر ادا شوله چې د خبر حکم په صحیح به کني نه به
يجوز دا ترکیب جایز دی یقال چې ویل شي کوكب انقض الساعه الک ستوره راولویدلو پیدا ور کوي ها ستوره راولویدو یار جيبه کار شوی کوم ځکه دی وزلته څوک نه وای کوم ستوره بای پیدا ورکړه بس ستوره راولویدلو خبره ختمه خیر هم ده کنه لحصول الفائده او دا ترکیب نه دی جایز ايو قال رجل قائم اسم مطلقا چویات د څه پیدا مونږ ترا کړ رجل قائم کم رجل یاد نو می یاد کا الله به فایده ورکی لعدم دې ترکیب کې دغه فایده نشته لینو شربسي وهذا القول اقرب الى الصواب علامه جميع وي د محققین دا کوم قول چې دا حق ته نږدې دي امدا صحیح خبره ده دا نور څه بکواساتو او د توجيهات به کې وزان نه به خبرې کولې او ما احدن کې دا کارو شو بسلام تو کې سلام کې دا کارو شو فدار رجلون کې دا اول عبد کې ګوره د توجيهات کنو بس اسانه خبره ده انتهي اسانه دا خبر چې بچا باندې من لګو دا څوک چې د خبر د بار مسند الیه جوړو څه پیدا ور کوي کني ور کوي ور کوله معرفونه کې راتو به پرېده بس سیده او که فائدې نه ور کوله نه به صحیح نه ده خبره ختم